آرمی تا ایرفورس تا سلام عقیدت پیش کو عزیزان محترم دې سره سونه صدور چې راغلي تاجرانو د بازارونو صدران راغلي د دې شکریا ادا کوو د عوامو او ورسره یو مطالبه کوم چې په جیل کې خالد فیصل صاحب حاجی خالد فیصل صاحب د سره هر وخت چې افسر دی راشي کله شي نو موږ حکومت دا مطالبه کوو چې د سره تعاون وکړي دا زموږ بچی دی د مسلمانانو هیرو دی نو دا مطالبه تاسو ته منظور ده الله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت زه موجود یم د سنی سلامتی پارټي پاکستان د پیښور مشر مولانا فخر علم زمان صدیقی صاحب سره دا راته وویل مولانا صاحب چې کوم د هندستان او د پاکستان ترمنځ دا څو ورځې مخکې جنګونه او د دې کامیابي په ښه انداز سره پاکستان ته میلاو شوه د پاکستانی عوامو بالخصوص ستاسو چې کومه پارټي ده د هغې مخکې څه لای عمل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریه ادا کوو رمضان شینواري صاحب چې تاسو موږ له ټایم راوویستو. څنګه چې زموږ فوج د غیرت مظاهره وکړه په هغې موکم بلا تفریق د پاکستان ټول عوام سره د دینی او سیاسي جماعتونه پاکستان فوج سره ولاړو او آینده لپاره انشاءالله که کفر چرته زموږ ملک ته په کاغذ سترګه ګوري نو موږ به دې نه زیات انشاءالله خپل فوج سره خپل ارمي سره ولاړ یو او هغې نه مخکې به انشاءالله موږ جنګېږو. دا دی وخت چې کوم حالات د ښه طریقې سره چې کوم دی دوباره دا غزار وکړو د هغې ته په احسن طریقې سره چې کوم نقصانات ورسول او د هندستان هغه غرور چې دی په خاک باندې میلاو کړ راتلونکې به دوباره د جنګ حکمت عملي به څنګه وي؟ انشاءالله د دې نه به مضبوطه ځکه چې د ټولې دنیا نظر پاکستان طرف ته چیرې د پاکستان به څنګه جواب ورکړي خو پاکستان سره او بالخصوص مسلمانانو سره د الله مدد دی او انشاءالله دې ځل خو بیا هم دې 3 غنټې هلته تېرې کړي بل ځل چې 10 منټه تېر کړي انشاءالله د انډیا نوم و نشان بني انشاءالله. د دې وخت چې کوم د پاکستان سنی سلامتی پارټي پاکستان له طرف نه چې کوم احتجاجي مظاهره په پیښور کې وشوه د پاک فوج سره د شانه بشانه د ودرېدو دپاره دوی راوتي وو نارې ولګېدې په مختلفو بازارونو کې دوی چې دی خپل هغه تکل یعنې تګ یې وکړ. رمضان شینواري پیام خیبر پیښور.